د ملک احمد خان انټرچینج سره نږدې د یوسفزیو لخوا د جشن پښتونخوا په نوم یو رنګین پروګرام را جوړ کړی و چې پکې د سیمې خلکو په لوی شمېر کې ګډون وکړو. دا جشن پښتونخوا د پښتنو د 1500 کلن تاریخ په ویاړ باندې را جوړ شوی د یوسفزو د تنظیم یوسفزی نړیواله جرګې د طرف نه دی. دا په دې د نننۍ ورځ په 14 اپریل په 1520 عیسوي کې په دې ورځ باندې ملک احمد بابا سره د نورو پښتنو قبیلو د مشرانو په دې خاوره باندې د پښتونخوا د ریاست بنیاد ایښودی و. سهار 8 بجې دا تقریبات شروع شوي دي. د ملک احمد بابا او د ملک عطاالله بابا چې دا یو د یوسفزو نیکه دی او بل د عثمان خیلو نیکه دی، د دواړو باباګانو په مزارونو باندې د ګلونو څادرونه وغوړولي شو او سلامي وشوه. د هغې نه مخکې قرآن خواري وشوه. بیا دلته کې موږ د جلسې د پنډال ته رالو. په دې جلسې په پنډال کې اول د مختلف کلتوري سټایلونه لګېدلي دي. د افتتاح وشوه، بیا د کلتوري سټایلونو د ویزټ شو او بیا زموږ په دې جشن پښتونخوا کې چې کوم زموږ کلتوري ایونټ دی هغه لوبې دي، کلیوالي قبایلي لوبې دي. نو په هغې کې لوغه دا د یوسفزو قومي لوبه ده. دغه رنګ کبډي سخې زموږ په دې سیمه باندې مخکې دا کېدو، خو اوس د هغې شوق څوک نه کوي. او یو د نیزهبازي او د اسونو ځغل دا هم پکې په دې قبایلي او کلیوالي لوبو کې شامل وو. د پروګرام منتظمینو وویل چې د دې میلې مقصد د پښتنو کلتور، دودونه او تاریخي ورثه راژوندی کول دي. نوي نسل ته د خپلې تاریخي پیژنګلو ورکولو لپاره دا ډول پروګرامونه ډېر مهم دي. تاسو ګورئ که نه چې دې کې دا څومره حاصل بسل دی، څومره ډېر زیات خلک راغلي دي که نه. نو زموږ خو دا خیال و چې یاره څوک به دونه را نه شي. خو دا موږ چې کوم د دې دا جوش و خروش دی خلکو دا وکتو د پښتنو د یوسفزو د دې ټولو پښتنو قبیلو. نو موږ به انشاءالله کال چې موږ دا کوو که نه جشن بناوو، دا به یوې ورځې په دې باندې دا به انشاءالله 3 ورځې بناوو. په دې موقع بېلابېل کلتوري سټایلونه هم لګول شوي وو چې پکې ځایي هنرونه نندارې ته وړاندې کړی شوي وو. زه هنرمند یم. دا ټول هر څه چې تاسو وینئ دا زه په خپل لاسونو جوړوم. او دا څومره هینډ میډ شیونه چې دي دا ټول زما د خپلو لاسونو ګول کول دي. او د یوسفزو خاورې ته راغلي یو، ډېر غیوره او ښکلي پښتانه خلک دی او دوی له راغلي یو دلته. د دې موږ سره مینه ده نو ځکه یې موږ راغوستي یو. نو موږ ورله د پېښور نه راغلي یو او سودا خرڅول او نه خرڅوله جدا خبره ده، پښتونولي په کار ده. ما سره تقریبا په پېښور کې 2400 سال زور کلکولیټر هم شته، د برټش زور ریکارډونه هم شته، باجې هم شته، کوینز هم شته، سکې هم شته او راسره دغه هم شته، ډالونه شته، شي شته. هر قوم چې کوم د هغې مطابق ما سره د هغوی د کلچر ثقافت مطابق سامان ما سره پراته دي. نو زه کلچر ټورزم پروموټ کوم. د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو خلک دې جشن ته راغلي وو او په کلتوري فعالیتونو کې یې برخه واخیسته. خپله ځاني د صحابیو په صحابیو کې بیا د ګدون علاقې او د ګڼې چترۍ کلي یو تعلق یې هم ګڼې چترۍ کلي سره دی. ډېر زیات خوند یې وکړو ځکه چې موږ به له رالو ملګرو سره موږ به درسره رالو. هغه دلته پکې موږ د مخې دا کیل پکې هم وکتو، دا کبډي وه پکې، نور څه داسې کیلونه میلونه او ډېر د لرې لرې نه ښه مېلمانه والا راغلي دي. هم په دې لړ کې د امن او امان قایم ساتلو لپاره ملکن لیوي هم پاخه انتظامات کړي وو. اوس دا زموږ مېلمانه دي، موږ د هغې د سیکیورټي په اړه دلته تعینات یو او انشاءالله هغو له به تحفظ ورکوو او تحفظ زموږ په ضلع کې دی مو او امید لرو چې دا به زموږ نه خوشحاله ځي او هېڅ قسمه څه ناخوشګوار واقعات به رونما کېږي نه انشاءالله.